څومره سلفیان وهابیان دي خصوصا د دوی مولان هم دا واوري او عوام هم دا خبره واوري او د خپل عقیدونه د دې اوریدونه بعد بیا په اخلاص او توبه وباسي او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک قبول کړي او د حق ومني او د حق سره نور دښمنی ملري کچاته ان شاء الله تعالی چې د دې بیان نه پس بس تاسو زلون ته تسلی په دی باندې میلاوي شي وبرکاته. د مذهب منل دا لازم دي او کله نن سبا زماني عامه دي کومولا دي کوم مفتی دي که شیخ القرآن دي که شیخ الحدیث دي خو په دې ټولو باندې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب منل واجب دي او څوک چې د هغه خبره نه مني نو دا گمراه خلک دي اهل هوا دي او د قرآن او د حدیث او د صحابه او د طریقونو خلاف روان خلک دي. تاسو دوران دې خبره وضاحت کومه خو چې څومره سلفیان وهابیان دي خصوصا د دوی مولان هم دا واوري او عوام هم دا خبره واوري او د خپل عقیدونه د دې اوریدونه بعد بیا په اخلاص او توبه وباسي او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک قبول کړي او د حق ومني او د حق سره نور دښمنی ملري کچاته ان شاء الله تعالی چې د دې بیان نه پس بس تاسو زلون ته تسلی په دی باندې میلاوي شي. اگر دا موږ چې د مذهبونو او د امامانو خبره منو نو دا شرک نه دی، دا موږ د قرآن او د حدیث په مقابله کې نه منو، بلکې د دې لپاره موږ د امام صاحب خبره منو چې امام صاحب موږ د قرآن او حدیث وضاحت ډېر په خپل طریقې سره کړی او د قرآن کریم او د احادیثو علم چې د اصلي ته په اکمل طریقې سره نشي راتللی او نشته دی وته، نو دا خاص خلکو ته نو موږ ځکه د هغوی په طریقه پسې ځو. زما خبرې به مختصرې په دې کې پوره تفصیل او وضاحت او دلایل لکه زموږ زمانه به ویډیو وګړي خدا مختصر د صرف خام نو پای کې زمونږه طریقه چې د صحابه طریقه او چې هغه به هم د امامانو خبره منله په خپل زمانه کې. دا زما سره تاریخي مدینه دمشق مشهور په تاریخ د علي ابن عساکر باندې په دې کې د 23 نمبر جلد او صفحه نمبر 19 باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کوفی قاضي چې مقرر کو شریح بن حارث رضی الله تعالی عنہ مقرر کو دته وی چې کله هم ته فیصله کې نو فیصله به د خدای تعالی په قران باندې کې کچې کې په قران کې ته هغه فیصله پیدا نه کړله نو په احادیث باندې وای کې که په احادیث کې هم هغه فیصله پیدا نه کړله نو بیا به چل کې وته فرمایي فقد بما استبان لك من امر الائمه المهتدين. بیا چې کوم امامان صحابه کرام دي او عظیم صحابه کرام دي هغه خبره ومني نو عمر فاروق صاحب ته فرمایي چې د امامانو خبره بیا مني او دا هغه په فیصله باندې په فیصله کې کچې کې په هغه ته هم او هغه کې هم پیدا نه کړم خبره نو په علم تعلم كل ما قردت به الائمه المهتدين فاجتهد رايك واستشر اهل العلم والصلاح. نو بیا په خپل باندې اجتهاد کوا او د علماو نه پکې مشوره اخلا د نیکانو خلکو نه پکې مشوره اخلا. نو دا طریقه د صحابه طریقه او دا روایت په دې کتاب کې په او سندونو سره ذکر دی، خپل صحیح سندونو سره ذکر دی. اسی گپ شپ نه ماته صرف دوران یو بیان کو چې کتاب د تفصیل دینه او دا اتیا جلد کې دا کتاب اتیا جلد کې 1,20,000 روپے قیمت دی. معزز عرض ملاکو دا طریقه صحابه طریقه او د تابعین طریقه او د نسب اهل سنت والجماعت کوم صحیح عقیده صحیح حق پرس خلک دي دا وایي عقیده کوم خلک چې دي تشریک وایي اخر کو تم چې لوګو کوس په خپل ذهن کې سوچ فکر وکړي تاسو چې دي تقریر ته د مذهب منل ته شرک وایي. نو عمر فاروق رضی الله عنه چې ته فرمایي چې تبد امامانو خبره مني اي عمر فاروق صاحب خلکو ته شرک خولو اي د صحابه شرکی عقیده ظالمانو د صحابه هغه عقیده چې الله تعالی ته فرمایي د دوی ټول ناراضي مو دوی ټول زمانه راضي او خو ټول پاکان خلکو چې په دې امت کې داونه نور پاکان خلک شته دي او د عمر فاروق رضی الله عنه د فیصله د خدای تعالی په خوي او د پیغمبر علی السلام په خوي. اوس دا کڅوګ دې ته چې دا عمر فاروق صاحب بدعت دي نو دا وره دا زما سره کنز العمال چې پر اثر له شپارس جلد کې کتاب دی تقریبا 30 احادیث په دې کتاب کې موجود دي او دا ردی جلد نمبر 12 نمبر جلد او په دې کې په صفحه نمبر 273 باندې 263 باندې دا حدیث شریف موجود دی. پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک فرمای سيحدث بعد اشیاء زمانه ورسره ډېر کارونه په دین کې خلق شروع کوي او شروع کیږي په احبها الیا ما ته چې د ټولو نه خوښ کارونه دي هغه کم دي ان تلزم ما احدث عمر چې تاسو په هغه طریقو عمل وکړئ چې کوم عمر فاروق رضی الله عنه جوړی کړي. نو پیغمبر سلام فرمایي چې دا ماته د ټولو نه خوښ طریقې دي. نو دا امامانو خبره منل او اجتهاد کول د مجتهد خبره منل دا د پیغمبر علیه السلام خوښ دي ځکه چې دا طریقه د عمر فاروق رضی الله عنه د طریقو مطابق پیغمبر سلام فرمایي چې تقزما خوښ دي چې څوک دې ته مشرک وي دا د قرآن هم خلاف روان دي او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام هم خلاف روان دي. زه ته اوس دا خبره کوم چې آیا نن سبا زمانه کې دا کم سلفیان وهابیان دي دوی دې ته شرک وایي نو دوی ته دا خبر کوم چې تاسو دا خبره مکمل غلطه 100% غلطه ده او ځان به هم گمراه کوي خلک هم گمراه کوي. فرق صرف په موږ په دې کې سره فرق دونه دی چې دوی د عوام خلک دي په قرآن او په عوام خلک دي په قرآن او حدیث نه پوهیږي مولاني په نه پوهیږي دوی په څه پوهیږي خو دوی دومره دي چې د عوام خلک د ځان مقلد کړي دي او ځان د خپل باندې مجتهد او امام وای او موږ وای چې نه سیبا ستا په قرآن او حدیث باندې ته نه پوهیږي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله حدیث امام دی چې دا لوی علماء کرام داغه تقلید کوي چې کوم داس علماء ته شي چې دا مثال نشته. دغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک یو پیرا مال غنیمت تقسیمول چې کله مال غنیمت تقسیم کو نزول خو یې سره یو سړی راغی داسې بوغل سترګې دانګي داسې راوتی ول او ګړګړې وا نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایي چې الله رسول ته انصاف ونه کو
او د مال غنیمت په صحیح طریقې سره تقسیم نکو نو پیغمبر اسلام ته خدای په تباہونه تباکا چې زوی انصاف ونه کوم نو په دنیا کې به څوک بل انصاف کوي نو هغه خالد بن ولید رضی الله عنه راپاسیدو دا الله رسول ما حکم وکړو ګستاخ چې مردارو مې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک تو فرمایل وینا ویډیو په ظاهر باندې کلمو بیا منافقان او مشرکان خلک بوج دي خپل مرګري وجني نو هغه چې منکو خو تو فرمایي چې د اولاد کې بدیش خلک راشي چې هغه بدیش قران کریم ولي تاسو به حیران یې خداوی دا قران او تلاوت په ظلم دې مړای نه کته زړه نه کوزيږي دا مسلمانان نه او بیا ته فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا په دې سنن نسائی شریف کې دا حدیث شریف موجود دی هو دې خلک با د چې کوم مسلمانان خلک دي هغه ته مشرکان وایي او د هغوی مالونه او د هغوی ځانانه به حلال ګڼي او چې کوم مشرکان خلک دي د بوتانو او د غواګانو عبادتونه کوي نو هغوی ته به دوی بدرد نه وایي د یو وهابي بیان ماته وکړي چې هغه د کوم خلک چې د بوتانو عبادتونه کوي د هغوی خلاف بیان کړي خو ټول صرف دقیق راځي چې کوم زموږ مسلمانان خلک دي او د اولیاء مزارات لري نو دغه شرک دي نو دا هغه طریقه ده او دا یوازې زما خبره نه ده په دې کې دا سنن نسائی اول نمبر جلد صفحه نمبر 392 باندې په دې کې دا حدیث موجود دی او بیا لاندې په دې حاشیه کې ذکر کوي ثم ليعلم ان الذين يدينون دين ابن الوهاب النجدي چې هغه کسان چې هغوی د ابن عبد الوهاب نجدي په طریقه باندې روان دي ويسلكون مسالكه په الاصول والفروع او داغه تابعداري کوي په اصولي یعنی د عقيدي په اړه کې هم د عقيدوي مسایلو کې او د عامي فروعي مسایلو کې هم ويدعون في بلادنا باسم الوهابيين وغير المقلدين چې هغوی ته زموږ په علاقه کې وهابیان ویل کې او غیر مقلدین وته ویل کې ويزعمون ان تقليد احد الائمه الاربعه رضوان الله عليهم شرك چې او دوی دا عقیده لري چې تقلید د امامانو کول دا شرک دی وان من خالفهم هم المشركون او دوی دا ټول خبرې لري کوي چې څوک د دوی مخالف دي د دې سلفیانو نو دوی هم مشرکان دي نو بیا دې فرمایي چې یار دا ټول چې دي نو دا خوارج دي د اسلام نه وتلي خلک دي نو عرض بدا کوو چې یار نن سبا د اخیره زمانه ده فتنې سیوا شوي دي د خلک د قران او د حدیث په باندې خلک د زړې عقیدینه اړي د صحابو د طریقونه نو لہذا دې ټول ته دا پیغام دی چې د دې خلکو خبرې ماوري د دې تقرونه ماوري کنه زمونږ په ذمہ باندې صرف حق در رسولو موږ تاسو حق در ورسو او د هر څه خبره خوها چې څوک د چا خبره مني هغه به ته بیا بدله ملاويږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين